بسم الله الرحمن الرحیم. امید ده چې تاسو په خیر او عافیت سره او د هغه موضوعاتونه او د هغه مسایلو نه یو مسله دا هم ده چې په قرآن مجید کې څو سجدي دي. بنا بر اختلاف د بعض علماو په کې اختلاف دی، لکه امام شافعي او امام احمد رحمت الله علیه هغوی د سوره صاد سجده چې دا هغه نه شماري وخر راکعا واناب دا سجده، بلکې د هغې په ځای باندې د سوره حج دویمه سجده هغه شاملوي. آیات نمبر 77 کوم چې په سوره حج کې راغلی ده یفعل ما یشاء، نو د هغې په ځای دغه دویمه سجده حسابوي. نو بالترتیب هغه مقامات چې په کوم ځای باندې په قرآن مجید کې سجدي دي نو هغه دا دي لکه سوره اعراف آیات نمبر 206 وله یسجدون، نمبر 2 سورہ رعد آیات نمبر 15 بالغدو والآصال، نمبر 3 سورہ نحل آیات نمبر 49 ما یؤمرون، نمبر 4 سورہ اسراء آیات نمبر 107 ویزیدهم خشوعا، نمبر 5 سورہ مریم آیات نمبر 58 سجدا وبکیا، نمبر 6 سورہ حج آیات نمبر 18 یفعل ما یشاء، نمبر 7 سورہ فرقان آیت نمبر 60 وزادهم نفورا، نمبر 8 سورہ نمل آیت نمبر 26 رب العرش العظیم، نمبر 9 سورہ سجدہ آیت نمبر 15 وهم لا يستكبرون، نمبر 10 سورہ صاد آیت نمبر 24 واناب، نمبر 11 سورہ فصلت آیت نمبر 38 وهم لا يسأمون، نمبر 12 سورہ نجم آیات نمبر 62 وَاعْبُدُوهُ، نمبر 13 سورہ انشقاق، نمبر 13 سورہ نجم آیات نمبر 62 داوشو ریبس سورہ انشقاق آیات نمبر 21 لا يسجدون، نمبر 14 آخرنی سورہ علق آیات نمبر 19 واسجد واقترب. نو دغه کمې سجدي چې دي هغه ستاسو مخې ته پیښ شوې. د مزید د داسې مختصر ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک کمنټ ورکړئ چې زموږ حوصله افزایي وشي. د داسې مختصر ویډیوګانو لپاره د راتلونکي ویډیو لپاره ستاسو اجازت غواړم. د الله په امان.